الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد نكم زينا مولانا مسألة پاتے قد قلت لكم ها هنا ثلاثة مباحث على نحو التالي. الأول بحث المؤلف أو بحث المؤلف فيه، والثاني بحث المؤلف، والثالث بحث في ترجمة المؤلف أي أعني صاحب الكتاب. أما البحث في مؤلف فيه قد مضى وقد بحثت عليه بعض البحث. الآن نشرع في بحث المؤلف أي الجامع الصحيح لمسلم، یعنی جامع صحیح لمسلم د دې کتاب حواله سره مؤلف حواله سره د مؤلف کې احادیث مکرره اتزر دي او بعضی وی چې 12 دي. الاحاديث في هذا الكتاب 8000 وقيل 12000 احادیث مکرره پدې کې 8000 دي او سو کوئی 12 دي. دا فرق دا بون بعید ولې دی 8000 او د 12000. پدې کې لم ده چې بعضی سن احادیث امام مسلم ذکر کی او هغه سره وی و نحوه یا مثله، نحوه او مثله. نو دغه نحوه او مثله تا سن خلقو د مستقل احادیث مرتبه ورکړل، نو هغه 2000 ترسي او سن خلقو ورته هغه نحوه مثله کی چې اشاره د کم حدیث ته، نو هغه ته حیثیت د مستقل حدیث نه دی ورکړي، نو اغي احادیث مکرره 8000 قیل 8000 وقیل 12000. الفرق بين هذين القولين بينهما بون بعيد ووجهه ان الامام المسلم يذكر الحديث ويذكر في آخره ونحوه أو مثله، فبعض العلماء يعدون مثل هذا الموضوع حديثا آخر فهم يقولون 12000. والقول الأول فيه أن نحوه أو مثله ليس حديث مستقل بل مثل السابق، فهم يقولون الأحاديث المقرر فيه 8000. دي به حدیث ذکر کوي کنه چې حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان انما الاعمال بالنيات، نبي ابو عن فلان عن فلان نحوه او مثله، نحوه او مثله. نو دغه نحوه او دغه او مثله سن خلق مستقل دغه شمار کړي ني، نو چې مستقل شمار کړي نو اغي وای چې احادیث او تعداد زیات او سن خلق دغه مستقل نه دي شمار کړي، نو چې مستقل نه دي شمار کړي نو اغي سوې
چې مستقلی نه دي شمار کړي نو اغي وای چې بس احادیث مکرره پکې ته څومره دي 8000 ختم شو دا مسله او د مکرر معنا دا نه ده چې په هغه کې سفیده نه صحیح خصورتن تکرار ښکاری او بعضی سے زیادت او نقصان هم پکې وي هغه سنو کې نو لہذا دا تکرار هم ليس التكرار مستقلا بانه تکرار محض بل في مثل هذا المواضع فوائد اخرى لكن مضمونه واحد وتغييره قليل فلهذا يسمونه بالتكرار فهذا التكرار ليس هو تكرار مطلق بل فيه بعض الفائدة بعض فائدة خور کیوی کنا نو دا تکرار هم دا سے تکرار نه دی چې مطلقاً او محض تکرار دی بس د سم نه دا س زیادت او کمې په دغه احادیث مکرره او کیوی په حدیث چا کې يعني قلت لكم الأحاديث المكرر قيل فلان وقيل فلان لكن ليس المراد من هذا التكرار مطلقا مثلا قلت لكم زيد 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 فهذا هو تكرار مطلق فليس في الأحاديث المكررة هكذا تكرار مطلق بل فيه بعض الفوائد لكن إذا كان المضمون واحد يقال له أنه مكرر يقال له إنه مكرر دا سنه چې بالکل دا سه تکرار دی پکې نو مطلقاً تکرار خو نه دی خو چونکه هغه نږدې خبري بعض فواید لري ګوره بعض فواید لږ زیاته او کمه هغه پکې وي دا تکرار هم دا سه تکرار نه دی چې تکرار جامد دی مطلقاً او تکرار مطلق دی دا سم نه ده خو به هر حال مکرر اتذرا أما خصوصيات لمسلم الخصوصية الأولى إن هذا الكتاب مشتمل على مقدمة وكيعة ذو فائدة مثمرة والكتب الأخر خالية عن مثل هذه المقدمة يعني أولا مسألة دارا چې دا کتاب مبارک د مشتمل دی په یو ډېری بهترین مقدمه باندې په ډېری څه بهترین چا باندې مقدمه اصل کې وفي الأصل المقدمة قسمان مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مفهوم مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في العلم ومصداقه الموضوع والغرض والتعريف أما مفهوم مقدمة الكتاب فهو عبارة عن طائفة مخصوصة قدم تمام المقصود لارتباطها به ونفعها فيه مقدمة الكتاب طائفة من الكلام قدم تمام المقصود لارتباطها به ونفعها فيه ومصداق مقدمة الكتاب ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة الألفاظ المخصوصة دالة على المعاني المخصوصة فهي مصداق مقدمة العلم كما أن الواقع في التلخيص الأول ما الفصاحة وما البلاغة الفصاحة على 3 أقسام بلاغة على قسمين بلاغة الكلام بلاغة في المتكلم
فهذا هو مقدمة الكتاب، لأنه هو طائفة مخصوصة قدم تمام المقصود لارتباطها به ونفيها فيه. يعني هذه المقدمة، هذه الطائفة التي قدمت لها فائدة عظيمة في درك المآرب، أي درك المقاصد فيما سيأتي. مفهوم مقدمة العلم ما يتوقف عن الشروط في العلم، مصداقه موضوع وغرض وتعريف. مفهوم مقدمة الكتاب طائفة من الكلام قدم تمام المقصود لارتباطه به ونفيها فيه. قدم تمام المقصود لارتباطها به ونفيها فيه. صحيح. فهمتم مفهوم الكلام؟ الحمد لله. بارك الله في علومكم وفي أذهانكم السواقب. أتعرف السواقب؟ مفرده الساقب، الذهن الساقب، وجمعه السواقب. خلاصة البحث: إن لهذا الكتاب خصوصية واحدة، وهي أنه مشتمل على مقدمة الكتاب، على مقدمة الكتاب، وليس الكتب الآخر من السهاه وغيرهما أي كتب الأحاديث، يعني كلها خالية عن مثل هذه المقدمة. دا ټول د دسیق مقدمه خالی دي. او د دې کتاب یو خصوصیت ده چې دا په یو مقدمه د ډیرو درنه مقدمه ده، هغه ذکر کیږي مقدمه سکیږي ذکر کیږي. د دې سره دا بحث ضروری دی چې آیا مقدمه جز د کتاب نه ده کنه ده. مقدمه جز ده کتاب نه ده کنه ده. نو دی کې دوه راي، یو دا چې دا مقدمه دا جز د کتاب نه ده، زکه د کتاب د تاسو پوهیږئ کنه چې د کتاب د پاره شروط ذکر کړي چې زما په کتاب کې به احادیث مرفوعه ز پیش کوم. هغه کې زبا احادیث مرفوعه ذکر کوم. دغه شرط د په مقدمه کې باقی نه دی ساتل. په مقدمه کې خوده په راویانو باندې جرح کوي، نو په راویانو باندې جرح کې احادیث مرفوعه کم زیشته. دویم رائے دارا چې مقدمه جز د کتاب نه ده، د چې کم شرط ذکر کړي دي نو دا د ماسی والمقدمه کتاب د پاره دغه ذکر کړي دي. او یا په مقدمه کې تساهل کړي دي. مقدمه کې خلاصة الكلام في اللغة العربية. ها هنا استفسار: هل المقدمة داخلة في الكتاب أم لا؟ في هذه المسألة قولان. الأول غير داخلة، لأن للكتاب شروط. الشرط الواحد يذكر فيه الأحاديث المرفوعة وليس في المقدمة، يعني هي يجرح على الرواة، ليس فيه أحاديث مرفوعة. فعلم من هذا أن المقدمة ليست جزءا للكتاب. والقول الثاني جزء من الكتاب، لكن هذا الشرط لباقي المقدمة مما ذكر في الكتاب لا للمقدمة. والجواب الثاني ترك هذا الشرط تساهلا، لم يذكره تساهل وترك. ندا يبري خير دا شرط یا خدا مقدمه ندا. اول قول دویمه دارا چې مقدمه جز ده،
خود جز د کتاب نه ده، خود دغه شرط ما سیول مقدمه د نور کتاب د پاره ده، یا په مقدمه کې دا جز دیم ا د ما سیوا مقدمه نه مقدمه د پاره دا شرط ده، خود تساهل پر راغله سره غله تساهلا ترکه تساهلا. بہرحال اس مقدمہ کے اندر تقریباً 50-52 روات پر وہ جرحہ کر چکے ہیں. سمرج راویانو بانے جرحہ کرنا تقریباً 52 راویانو بانے سیشے کر لے جرحہ. او دا سی جرحہ بکئی سڑے بکل حیران شی لگا دا چی غیبتی سڑے ہوئی دا سی نی چی غیبت نشی. خدای بوئی لیست هو غیبت محرمہ بل هو ضب عن الشریعة المطهرة. يعني أنا نصب الجهال والضعفاء عن هذا الأمر، يعني عن أمر الحديث. الحديث له تقدس وله طهارة وله نزاكة ولطافة، فجائز لنا أن نصب عن الحديث الرجال الجهال الضعفاء لكي لا يكون هذه ذريعة إلى تضعيف الأحاديث وإلى تضعيف القرآن، لأن الأحاديث هو تفسير للقرآن، فبوضوح الأحاديث لا محالة التفسير يكون ضعيفا. يا باخو تفسيرم ضعيف دیوی داغا غیبت نه د سن چې پټکېری تاو کړي سر نه ماته چې ته غیبت کړ. نو هغه مثال به شي کمن جامع امرأة وحملت، من جامع رجل جامع امرأة فحبلت وحملت، وبعد الوس قال له أحد لما لم تعزل؟ فقال إن في نور الإزاح مسألة العزل مكروه. فقال له رجل آخر العزل مكروه، هل الزنا فرض؟ زنا فرض چې عزل پوښوي کنه اسنه کسان کې پنه پوښي سوچ به پوښي هغه سره خان دی لکه مطلب دا چې سخو پوښي کنه. نو یو کس واس کو کنه نو خلکو ته نو لورتله وی پیګای کنه هغه آو بس پاسه اول جمعه دا سه لاړه وی چې پیګای نو ماته تحصیل حاصل کو په بل ځل راغې وی پیګای کنه وینا چې خدای نه پوه کړي بسو پوه کی بیا لا پدریم ځل راغې وی پیګای نو بازو وی پوه شو بازو هغه دا کم چې پوه شو نه پوه گئے نو درې مجموعه بیا د سکړه نو بیا امام سے براغلې چرته لکه درې جمعه نه غو سړې بحرین ته نه ځي کنه درې جمعه پوه شوې نو الغيبة حرام صحيح، لكن الذب عن الشريعة هو فرض. ذب عن الشريعة المطهرة فرض. هذا هو خصوصية الأولى أو الخصوصية الثاني دوام خصوصية. دوام خصوصیت د امام مسلم سلاسة المتون سلسلة المتون وجمع طرق متعددة متكسرة. سلاست دچا د متون او جمع د طرق متعددة متكسرة. يعني يجمع مسلم الأحاديث إذا كانت متلبسة ومنتزمة بأمر واحد في موضع آخر.
یعنی دې دا سکی چې جمع طرق متعدده وکي جمع چا کړه طرق متعدده وکي او د یوې مسلې سره مثلا نیت فيجمعه هو انما الاعمال بالنيات في موضع واحد 7 مرات ده انما الاعمال بالنيات وزل ذکر کړل دا پيو ځکه څنګه ذکر کړل پيو ځکه څه کړل ذکر کړل وزل ذکر کړل امام بخاری وزل ذکر کړل خو په وو زینو کې ذکر کړل د پيو ځکه ذکر کړل نو د یوې مسلې سره چې کوم حدیث تعلق لري کنه جی نو هغه د ټول په یو ځای کې ذکر کړی نه امام بخاری رحمه الله کدا یو حدیث ذکر کین نو هغه بیا په وو ځایونو کې څه کوي ذکر کوي دا د خصوصیت ده د امام مسلم په مسلم درایم یسر الاستفاده یسر د چا د استفاده الاستفاده سهله من ددنا استفاده اسانه وي یسر د چای د استفاده هغه شی اسانه کته حدیث ګوره خدا هغه موضوع متعلق بس حدیث راوړا وکنه امام بخاری په بخاری کې به څنګه راړای هغه خو په مختلفو زینو کې هغه یو حدیث ذکر کړي نو انت سيوزه کې خو هغه د هغه سره تعلق لرون کې حدیث نه ذکر کړي کنه هغه مختلفو زینو کې نو انت حدیث تلاش التتبع الحديث في بخاري صعب وفي مسلم سهل لأنه هو يذكر الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد يتعلق مع موضوع واحد في موضع واحد اخو په یو ځکه ذکر کوي د نیت مسله ګوري بس ټول حدیث پالته کتابه ملاوي تاسو ولې په دې خبره زمانه پوهه امام بخاری رحمه الله وعند البخاري مطرح نظره استنباط المسائل فهو يذكر حديث فيه جزء من أجزاء المتعلق بالزكاة في مسألة الزكاة یو حدیث د بل موضوع سره تعلق ساتي خو یو جز پکې د زکات ټکم راغلی نو هغه حدیث په زکات کې ذکر کی ځکه د زکات مسله ده دغه یو جز نه راو باسي عبدالحی وسپوش ته پوښوي لکه یو حدیث ته مثلا د طهارت سره تعلق ساتي زکات سره کار نشته خو یو جز پکې د چام دی نو دې به دغه حدیث په کوم ځای کې ذکر کی پا زکات مسله کې ذکر کوي فيسر الاستفاده هو خصوصيه لمسلم سو خصوصيات ليش الرابع انه يذكر اللفظ يذكر الروايه باللفظ لا بالمعنى والمحدثون الاخر يذكرون الروايات بالمعنى كثيرا دي څنګه کوي احادیث په لفظي ذکر کوي څنګه کوي او دا نور محدثین کله روایات بالمعنى کوي څنګه کوي روایات بلا معنى او د روایات بالمعنى نه روایات بلفظه د کمراوی چې کم لفظ ته نو هغه لفظ ذکر کوي نو د روایت بالمعنى دې نه ذکر کوي بلکې څنګه ذکر کوي دا سو شو پنځم الخصوصيه الخامس الاحتياط في نقل الاحاديث
هو يشير إليه بنحوه أو مثله. یعنی دی چې حدیث ذکر کی او د بل راوی حدیث نو دیو سره نحوی او مثله ذکر کی چې ګوره الف اول لفظ لفلان واللفظ لفلان، فلان کې لفظ فلان کی ویل خو د نور د هغه پرنګ نحوه او مثله ټکی وای دا نور نه وای، نور کتابونو ولدا نه وای، دا سوم خصوصیت شو پنځم. السادس قلة التعليقات والآثار، يعني هو يذكر الأحاديث المرفوعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قلة التعليقات والآثار، والحديث والكتاب الصحيح والآخر البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل الصحيح البخاري، لكن مع هذا يذكر هو التعليقات والآثار كثيرة. تعلیقات او آثار ډیر ذکر کړي او د تعلیقات او آثار دي کې د نش برابر دي د احادیث مرفوعه ذکر نو دي داسې احادیث او هغه کوم احادیث آیت دغه ور کوي احادیث چې هغه کې تعلیقات بالا ډیر دي او آثار او تعلیقات خو بخاری کې ډیر زیات دا د دې خصوصیت سم خصوصیت. السابع هو في الكتاب يفسر اللفظ المغلق بأعني أو بهو، يعني كم حديث شريف کی کم اغلاق راشي کنا داغه وضاحت هو سرا يعني سرا داسي کوي ډیر زیات تفصیل وکم. مثال په تور باندې یو حدیث شریف راشي او هغه کې یو راوی دی نوم باندې هغه مشهور نه دی، نومي ذکر شي نو دی وضاحت په کونیه سره کچرته کونیه سره مشهوري دی وضاحت په يعني يذكر في الحديث الاسماء للرواة، فإذا كان اسم الراوي مشهور وكنيته غير مشهور إذا ذكرت بالكنية يقال هذه كنيته لكن والاسم فلان، وإذا كان مشهورا بالكنية يذكر اسمه. يعني إذا كان قد يكون الراوي يذكر في الحديث باسم الكنية لكن كنيته غير مشهورة يقال هو فلان، يعني يذكر اسمه. وإذا كان يذكر بالاسم والاسم غير مشهور يقول هو أعني فلان، يعني يذكر كنيته. يا رتاسو څنګه پوښوي یو راوي ذکرې اپ کونیه سره ذکرې ا مشهور په اسم نو دی وضاحت کی چې ګوره دغه کونیه ذکر دی خدای فلان کې کسته ګوره او کلا هغه په ذکر شی یلتا په اسم سره ذکر شی خو مشهور پاغي نه نو دیول کونیه ذکر کی چې دغه کسته ګوره او دا سډیر دی ان شاء الله تاسو به وینئ. تنظرون ان شاء الله يكون بعض الرواة مشهور بالاسم لا بالكنية وبعض بالعكس سنسي شيء بلا اډیر راویانی تشفیق رضا بخاری کی اولا انما الاعمال بالنیات کی حدث سره یوسف چکم حدیث ته درم نمبر تاسو بخاری شته کنه اته تر کده بخاری دا فائدہ در کوم بیا کله کله دا سی چې وسړې په بل شی باندې مشهوري لکه د پلار په نوم نه مشهور لکه دا زمون سره بخاری دا کنه بخاری شریف ته انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى من كان يريد بالله ورسوله فهجرته الى ما هاجر اليه. نو دلته کې اوس دغه دا حدیث ته دغه درې حدیث ته هغه عبد الله بن يوسف ته عبد الله بن حدثنا عبد الله بن مستقر اخبرنا مالك بن سلمى ورا نبي عائشه رضي الله تعالى ان الحارث من الشام. نو اوس یو دا زره
دي بس حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن عروة إلى آخره. ہوئی زما خدایا نو دی کی بعضی دا غداسی شی دا یحیی ابن بکیر ذکر شیره گورا یحیی سی شیره ابن بکیر ذکر شوی ده. حیران کی دا علمین و متناسلین و پمنز کسی شی نرازی دا علمین و متناسلین و پمنز کسی نرازی حمزه او دلتا ابن بکیر کسی شی راغل حمزه ابن سکی بکیر کسی راغل حمزه. نو دا دین یو خبرم معلوم شوا اغدا چی دا بکیر دا پلار نا بلکه دا بکیر دا دسی شی ده نیکه ده کل کل دسی رازی. یعنی دا کنه پکار دارا چې حمزه پکې کټ شوی کنه عالمین او متناصرین کې حمزه کټي او سني زینو کې کټ نه نو پته ولا کېدل چې دا نیکی نو سني کس ته نیک په نوم باندې مشهوري سني کس په خپل نوم باندې مشهوري سني کس په خپل کونیه باندې مشهوري بیا کونیه د ساجيبي کله کله سني خلق د مور په نوم باندې شي هغه مشهوري د مور په نوم باندې مشهوري. عجیب شانت خبره ده کنه. نو دغه زین وضاحتونه بیا د په بهترین طریقې سره کوي چې دلته والی اعنی یا هوا آی د سره تفسیر کوي. دا سم خصوصیت شوم دا د سری خصوصیت یو اتم اهم خصوصیت هغه داره چې په امام مسلم رحمه الله باندې التباس ناراضي سناراضي او امام بخاری رحمه الله دومره لوی عالم دی لیکن د دې علم باوجود په شامی روات او په غمان التباس راځي. چا من التباس راځي شامی چې کوم راویان دي نو هغه التباس امام بخاری باندې راځي او د باندې شي ناراضي س التباس ور باندې ناراضي نه په اسامیو کې نه په کونیو کې داسې قسم خبرو کې په د باندې شي ناراضي هغه س التباس ناراضي. نو د دې وجنا دام خصوصیات شروع چا د امام مسلم یو خصوصیت نیمه او س شرطونه مولا بیا عرض کم بیا په سوالونه دی هغه وکړو. وصلی الله تبارک و تعالی.